نن زما د امت مسلمه نه ګیله ده، نن د 57 اسلامي ملکونه د هغې حکمران خاموش دی. نن دنیا کې مظاهرې کیږي، احتجاجونه کیږي، اسلامي دنیا نن خاموشه ده. نن څوک هم د فلسطین د هغې د بچي د سترګو د اوښکو پاکولو والا څوک نشته. نن د فلسطین بچی، نن د فلسطین تور سرې، نن د صلاح الدین ایوبي په انتظار باندې ده. نن هلته یو فلسطینی پاسي آواز کوي یا اهل العرب یا اهل الاسلام، زمونږ امداد لراشئ، زمونږ مدد لراشئ. مونږ وایو ای د فلسطین مسلمانه، مونږ نشو راتلی، مونږ بېوسه شوي یو. زما حکمران بې غیرته شوی دی، زما د عالم اسلام نه غیرت وتی دی. زما عالم اسلام حکمران د امریکې دوستۍ دپاره مري، د یهودو دوستۍ دپاره مري. زما د عالم اسلام مسلمان د یهودو مصنوعات هم نه پرېږدي. ای د فلسطین بچیه خفه کېږه مه، خپل جنګ په خپله وکړه، خپل جنګ په خپله وکړه. من خو د اسرائیل مکډونلډ پرېښودو ته هم تیار نه یو، من خو د اسرائیل برګر پرېښودو ته هم تیار نه یو، من خو د اسرائیل پیزا پرېښودو ته هم تیار نه یو. ای د فلسطین بچیه صلاح الدین ایوبي هغه پخوا شهید شوی دی. ای د فلسطین بچیه عمر ابن خطاب هغه د دنیا نه 1400 کاله مخکې رحلت کړی. ته قبرونو ته آواز کې، ته خو قبرستان ته آواز کې، ته خو مړو ته آواز کې. مړي خو نه اورېږي تاله راشي، د عالم اسلام خو مړی دی، دا خو قبرستان دی. پیغمبر زما وایي المسلم کجسد واحد، مسلمان په شان د یو اندام دی. نن هلته تکلیف دی، ما ته احساس هم نه کېږي، ما ته تکلیف نه محسوسېږي. زه یم فلسطین پوه شه، د فلسطین مسلمان پوه شه. زما سیاسي قوتونه پاکستان کې په هر ایشو باندې جلسې کوي، زما قوتونه دلته یو بل سره برسرې پیکار دي. پکار خدا ده چې ټول قوتونه یو آواز شي، یو متحد شي او ټول په شریکه باندې دلته د اسرائیل د مصنوعاتو بایکاټ وکړي، حکومت نه مطالبه وکړي. او بالخصوص زه به د خپل آرمي چیف صاحب ته ووایم چې زمونږ سپاه سالار صاحب ته د پاکستان د 7 لاک بحري او بري د هغې د فوج سپاه سالار یې. تاسو چې کوم اټم بم دی دا د عالم اسلام اټم بم دی، دا د پاکستان اټم بم نه دی، دا د تمام عالم اسلام دپاره دی. تا چې کوم غوري ابدالي جوړ کړی، ابدالي دا د پاکستان نه و، دا خو د عالم اسلام لیډر و. غوري شهاب الدین غوري دا خو د عالم اسلام لیډر و. غزنوي دا خو د عالم اسلام لیډر و. دا کم میزایل، دا شاهین چې تا جوړ کړي، دا هدف 3 چې تا جوړ کړی، دا د اسرائیل دپاره، دې دپاره استعمال کا. دا د اسرائیل د یهودي د دې قبضې نه زما خویندې میندې ازادې کا. څنګه چې قرآن وایي، قرآن وایي هغه خلق اوازونه کوي، مستضعفین اوازونه کوي، خلکو ته چغې وایي چې څه خلکو موږ د دې ظلم، د دې جبر، د دې کلي نه وباسئ. څوک شته چې ویې باسي؟ څوک هم نشته، څوک هم نشته. عزیزانو موږ څه وکړو؟ موږ که د هغوی دپاره اواز اوچتو، بیا خلکو سیاستونه کوي. نن په پاکستان کې که د هغوی دپاره اواز اوچتېږي، مذهبي قوتونه اوچتوي، مذهبي جماعتونه اوچتوي. دا په موږ ټولو فرض دي چې موږ د فلسطین سره، موږ د فلسطین سره 2 خبرې وکړو. یو خبره دا چې موږ په وس کې ده، دعا زموږ په وس کې ده، دې کې به ډېر تهجد گزار ناست دي. زما به اپیل وي چې تهجدو په ټیم کې د فلسطین وروڼو دپاره دعاګانې کوو. دې کې به ډېر روژهدار ناست وي چې روژې به نیسي. زما اپیل دی چې د روژې د ماښام په ټیم کې دعاګانې کوو. دلته به ډېر قرآن خوانه ناست دي. زما اپیل دی چې خپلې دعاګانې هغوی ته کوو.